قربانی بچا باندې لازم ده. اول نمبر قربانی په عاقل باندې، په لیونی باندې قربانی نشته. اول شرط چې عاقل وي، لیونی باندې. دویم شرط چې بالغ وي، په نابالغ باندې قربانی واجب ده. دریم شرط چې آزاد وي، په غلام باندې قربانی نشته، ځکه غلام سره خپل سوي نه. څلورم نمبر مقیم باندې قربانی لازم ده، په مسافر باندې قربانی نشته. په دغه ورځو کې یو سړی مسافر دی، په دغه قربانی لازم نه ده. البته کده کوي بل چاته حکم وکړي زما په ځای وکړي، خپل کې نو کول شي. پنځم نمبر صاحب نصاب. صاحب نصاب مونږ چاته وایو؟ هر کله تاسو ته مونږ اسانه او په اسان انداز کې مونږ هر کله تاسو ته وایو، بیا به وایو، بل جمله به بیا وایو، تاسو ذهن کې را مسله راشي. ګورئ د قربانی نصاب سونا، چاندی، نقدیت، سامان د تجارت او د ضرورت نه زیاتی سيزونه. د زکات او د قربانی په نصاب کې فرق دی. اول نمبر د چا سره ونیمه تولې سونا ور سره ده، 7.5 تولې سونا یا د دې نه زیاته، دا صاحب نصاب د قربانی په لازم ده. سونا ور سره نشته لري. 52 تولې چاندی یا د دې نه زیاته چاندی ور سره ده، 52 تولې یا د دې نه زیاته چاندی ور سره ده، دا صاحب نصاب د قربانی په لازم ده. یا چاندی او سونا دواړه نشته لري، نقدیت ور سره دي، د ضرورت نه زیاتی. هغه قیمت چې ته ولګي 52 تولې چاندی قیمت تر رسیږي. مانن د بوسو کو چاندی بسوره مازرګر راته وی ول 9000 روپۍ باندې چوس چاندی توله ده. نو ما حساب ولګو 4,72,500 روپۍ جوړیږي 52 تولې چاندی، 4,72,500 روپۍ. نقدیت هم نشته ده، سامان د تجارت در سره د حساب ولګو. اگر اسی کی 4,72,500 روپو ته یا ردین زیاد ته بیا در باندې قربانی لازم ده. دغم در سره نشته ده. د ضرورت نه زیاتی سيزونه در سره دي، ضرورت نه زیاتی سيزونه څه در سره دي. د درې جوړو نه زیاتی ستاره ضرورت نه زیاتی دي. په کور کې در سره د لوخي در سره دي پراته دي چې په کال کې یو ځل لاغي استعمال ته ضرورت نه پیخيږي، دا ضرورت نه زیاتی دي. تاسو سره یو موبایل در سره دی، په دې ستاسو ضرورت پوره کیږي. د نمایش لپاره دویم موبایل در سره دی، د ضرورت نه زیاتی دی. اټول ته سوچ کوا، یو گاڑی ستاسو سره در سره دی، ستاسو سواللی دی، ضرورت دی، بل تاسو راسي ولاړل کور ضرورت نه زیاتی دی. اگر ټول امور چې ستاسو ضرورت نه زیاتی دي هغه حساب ولګوا. که 52 تولې چاندی قیمت تر رسیدل نو بیا در باندې قربانی لازم ده. د قربانی په نصاب باندې کال تیرېدل ضروری نه دي. حولانه حول جمع اور د زکات نه، بس تختر په ورځم کتر دي مالک کې ودا قربانی لازم ده. یو سړي سره سونا 7.5 تولې نشته، 52 تولې چاندی هم نشته، دومره پیسې هم په یو ځای نشته، نو ته حساب ولګوا. ستا سره سونا یو توله در سره ده، د سره چاندی در سره ده، یا د سره نقدیت در سره دي. دا ټول تا جمع کړلا د 52 تولې چاندی قیمت تر رسیدل، یعنی 4,72,500 روپو تر رسیدل، نو پتا باندې قربانی لازم ده. یو زنانه ده یا یو سړی دی و یاره ما سره 2 تولې سونه خو را سره ده، نور سره نشته لري، نقدیت هم را سره دي. نو که دومره نقدیت ستا سره شته چې هغه ستا د ضرورت نه زیاتی دی، حاجت اصلي چې ورته ویل کی، ضرورت اصلي چې ورته ویل دا غي نه زیاتی دی. دا ضرورت اصلي څه شی دی چې د انسان عزت ور سره محفوظ وي. عزت سره ما سره بجب کې 1,000 روپۍ را سره دي، سونم را سره 2 تولې سونه را سره ده، لیکن ما ته پته ده اوس دا د یکم را روان دی، په ما پسې به د کور بیل راځي او هغه 1,000 روپۍ دی. نو که زه دا بیل نه ورکوم ما نه میټر وړي، نو دا زما ضرورت دی. ما سره 1,000 روپۍ را سره دي، ما سره سونم 2 تولې را سره ده، لیکن دا 1,000 روپۍ زه د کرایي په کور کې ناست یم، دا به زه د دې میاشت کرایي ورکوم. که دا کرایي زه ورنکوم زما بې عزتي کېږي، دا ضرورت کې داخلي دي. ما سره 15,000 روپۍ را سره دي، خو دا 15,000 روپۍ زما د بچو د سبا بیګا ته د خوراک دي، د عزت دی. دا 2,000 3,000 15,000 روپۍ زما په جب کې دي،
لیکن که بیگا ته بچه خدا نه خواسته بیمار شو هسپتال ته ورلم کدا نه سوال وکړو دې ته ویل کېږي هغه ضرورتونه هر څړې ور باندې به پوهیږي. شریعت دغه سم نه دی. زمونږ بعضې خلک سادهګاني ویل چې 2 روپۍ هم در سره هغه ور سره جمع کا بس پتا باندې نه دغسې نه ده. دغه تنګي راوستل دی لا حرج فی الدین کې حرج نشته دی. دغسې تنګي هم پتا نه راولي چې تا مجبوره کوي. بهرحال محترمو نن سبا په دا معاشره کې ما مخکې ویله که په چا باندې وي او که نه کوشش وکړي ټول قرباني وکړي. تر دومره پورې علماو لیکلي که سړی په خپل یو مړي پسې ایصال ثواب کوي په دې موقع د دې لوی اجر د بل هېڅ نشته. په دې ورځو کې د جهاد داسې ثواب نشته دی څنګه چې د قربانۍ دی. د الله په لاره کې وینه تویول په دې ورځو کې د هېڅ یو عمل د مونځ دغسې اجر نشته دی د صدقې دغسې نشته دی څومره چې هغه د قربانۍ دی. قرباني کوشش وکړي هر سړی وکړي لازمي یې وکړي. کله چې سړی نیت وکړي الله ثواب برابروي. چل ول مه کوئ هیله مه کوئ موقع ده پته نه لګي د مرګ ژوند سبا راځي بل سبا نیت وکړه الله به درته اسباب برابر کړي. هیلو نه ځان وساته الله به درته اسباب برابر کړي. کوشش وکړئ هر سړی ځان له وکړي. ځکه په دغه شریکه کې بیا دا وي ویره چې د ټولو نیت د قربانۍ وي که د یو سړي نیت پکې راوښي او د ټولو قرباني نو چاته له چا نیت څه خبر. کوشش وکړئ ځان له وکړي. که بیا ډېره مجبوري نو بیا د داسې چا سره شریک وکړه چې کم از کم د هغه د دیندارۍ نه ته خبر وي. کمایي حلاله یې حرامه نه وي عقیده یې ټیکي نو د دې ټولو نه ښایي سړی کوشش وکړي څومره پورې لویه نه لویه کېدی شي دا موقع موږ نه ضایع نه شي. دا ښه موقع ده د الله د طرف نه راغلې ده. الله رب ذوالجلال دې موږ تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي.